مولانا فضل الرحمن صاحب پی ټی آی سره یو ځل بیا یو ځکیدو ولده مولانا فضل الرحمن صاحب د پی ټی آی وفد سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې ډېر اهم خبرې شوې دي. مولانا فضل الرحمن صاحب پی ټی آی ته دعوت ورکړی و چې بیا د اسد کیسر په سربراهۍ کې د پی ټی آی وفد مولانا فضل الرحمن صاحب سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی چې په دغه ملاقات کې مولانا صاحب د عمران خان په هر فیصله باندې رضامندي ظاهر کړې ده او پی ټی آی وفد ته دا ویلي دي چې په اسمبلی کې دننه او د اسمبلی نه بهر په هر ځای کې موږ تاسو سره کلک ولاړیو. اوس پی ټی آی با یو ځل بیا په مولانا صاحب اعتماد وکړي کنه ځکه دینه مخکې هم مولانا صاحب پی ټی آی سره یو ځای شو او باقاعده د پی ټی آی وفد به مولانا سره ملاقاتونه کېدل د مولانا د وفد په پی ټی آی سره ملاقاتونه کېدل. تاسو له یاد وي چې 26 آئینی ترمیم نه مخکې هم د مولانا او د پی ټی آی ډیر ګرم ملاقاتونه کېدل خو بیا اخر کې مولانا حکومت سره یو ځای شو او 26 آئینی ترمیم کې مولانا صاحب حکومت ته اوټ ورکړی و. دې ملاقات حواله سره اوس دا کرنټلی پرون کوم ملاقات شوی دی د مولانا صاحب او د پی ټی آی د وفد کوم چې په اسلام آباد کې د مولانا صاحب پر رهائشګاه کې شوی دی نو دې حواله سره د ای آر واي نیوز یو صحافي دی نعیم اشرف دا غنوم دغه د حواله سره مکمل تفصیل لیکل دی. نعیم اشرف ویلي دی چې دا ملاقات په اسلام آباد کې د مولانا صاحب پر رهائشګاه کې شوی دی او د دې ملاقات دعوت مولانا صاحب د پی ټی آی وفد ته ورکړی و. یعنی مولانا صاحب ورته ویلو چې تاسو راشئ تاسو سره د ما اهم خبرې دي او د تاسو سره ملاقات کول غواړم. نو بیا اسد کیسر د پی ټی آی د سربراهۍ په د اسد کیسر په سربراهۍ کې جنید اکبر ورسره شهرام ترکی او ورسره او نور هم اهم رهنما د پی ټی آی چې مولانا صاحب سره د مولانا صاحب پر رهائشګاه کې ملاقات وکړو او په دغه ملاقات کې مولانا صاحب پی ټی آی وفد ته دا یقین دهانی ورکړه چې موږ به تاسو سره په هر ځای کې کلک ولاړ یو. د عمران خان په هر فیصله باندې مولانا صاحب تیار دی. د عمران خان هر فیصله چې کومه عمران خان کړی دی هغه مولانا صاحب ومنل چې بالکل دا فیصله ټیک دي. مولانا صاحب د مولانا صاحب د محمود خان اشکزی چې کوم عمران خان دا فیصله کړی و چې دی به اپوزیشن لیډر وي نو مولانا صاحب دا هم ویل دي چې محمود خان اشکزی ما ته هم اپوزیشن لیډر منظور دی. په کې پی کې بوز د امن یو جرګه وي چې پای کې بټولو پاټو ته دعوت ورکړي نو مولانا صاحب ویلي چې د امن جرګه کې به هم ز تاسو سره کلک ولاړم او د امن جرګه کې به ز تاسو سره شرکت هم کوم. اوس په کې پی کې به د امن جرګه یو ګرانډ جلسه کیږي چې کې به د پی ټی آی چې څومره هم لیډرشپ ته پکې هم موجودي ای ان پی او مسلم لیگ نون په کې پی کې سر رهنما وی هغه ته هم شرکت دعوت ورکړي. مولانا صاحب ولویل چې زم د سره درېګه جماعت اسلامي بم وی ټوله پارټیانه بر یو ځای کیږي او د امن یو جرګه بکیږي د امن د پاسون د پاره یو زید د ټول را یو ځای کیږي او د امن لپاره به आवाज وچتای. نو پای کې هم مولانا صاحب ویلي دي چې زبا د پی ټی آی سره کلک ولاړم او زبا په دغه امن جرګه کې تاسو سره ناسته کوم جی. نو ملاقات شوی دی یو ځل بیا د پی ټی آی وفد مولانا صاحب سره ملاقات شوی. مولانا صاحب یو ځل بیا پی ټی آی سره خپل لارې یو ځای کوي والله دوی کې چې د لارې د پاکستان د بهترۍ لپاره د پښتنو د بهترۍ لپاره یو ځای شي او د پښتنو د بهترۍ لپاره د کې پی کې بهترۍ لپاره د پاکستان بهترۍ لپاره د پارټیانه یو ځای کارو کی. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو لور رسوي. والسلام.